من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريد إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. صدق الله مولانا العظيم. دا د سورة احزاب ابتدا دا او شروع دا په څلورم کال د هجرت باندې یا په پنځم کال د هجرت باندې دا معرکه د احزاب مخې ته راغله او دا بنو نذیر په دې مدینه کې اوسېدل. پیغمبر خدا سره لوزنامه و ډلې ورسره قایمه کړې وه او بیا د نبي علیه السلام څخه غداري وکړه. د نبي علیه السلام د مرګ پروګرام یې تړلی نو هغې کې الله تعالی ناکام کړو. جبریل راغی او نبي علیه السلام ته چې دې ځای نه پاس ځه نو چې هغوی وعده ماته کړه نو نبي علیه السلام د مدینې نه وشړل. نو دا بني نذیر یوه ډله وه د یهودو دوی چې لاړله نو دوی پر مختلفو قبیلو باندې چکرې ولګولې او ټولې د پیغمبر خدا خلاف راپاڅول او تقریبا 12,000 فوج برابر کو او مدینه منوره باندې د حملې لپاره ځان تیارو. نبی علیه السلام خبر شو. نبی علیه السلام دا مرګي راوغوښتل چې دغسې الله راته ویلي دي چې د کفارو پوځونه را روان دي او په 9 شپو کې به مدینې منورې ته رارسي او ډېر لوی پوځ دی. څه به کوو؟ نو سلمان پارسی رضی الله عنه د ایران اوسېدونکی و. هغه یو تجویز پیش کړه چې د الله پیغمبره موږ چې په خپل ملک کې وو او کله به موږ د دشمن نه کم وو په شمار کې او دشمن به ډېر زیات او زورور به و نو موږ به خپل کلي نه کنده تاو کړله. د نبی علیه السلام دا ډېره خوښه شوه. کومه حصه چې د مدینې داسې وه چې په هغې باندې د دشمن د رادننه کېدلو یره وه، هلته نبي علیه السلام د خندق بنیاد په خپله کېښود پیسي او چونه چې څه ته وایي هغه یې په خپله باندې واچوله. د سلعې یو غر دی د مدینې نه په مغرب کې او د هغه سلعې د غر مخې ته تقریبا 6.5 کیلومتره
علاقه باندې نبی علیہ السلام دا نه خواچولا او دا بیا په لس کسا د نبی علیہ السلام سره 3000 کسان دي نو په لس کسا باندې سلويخ غزا شرعي غزونو باندې چې داګې نه 100 میټره سازيږي 100 میټره دا لسو کسانو ته ورکړه چې سلويخ غزا سلويخ غزونه به اوګدا او 15 غزا پلنا او 15 غزا جوړه دا کنده به دی وباس دا دار شاه خپل ذمہداري ولګېدل او چا کار شروع کو او سخت یخنی دا ګرانی دا د خوراک انتهایی قلت ته لیکن صحابه کرام چې د ایمان وسله باندې لیسو او د ایمان خوندانو اغي په هغه تمامو تکلیفونو کې په ډېر جوان مردۍ سره هغه خندق لګیا دی کړي او دا سوای چې نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا او نبی علیہ السلام ولا جواب ورکړي چې اللهم لا خير الا خير الاخره واغفر الانصار والمهاجر دا لګیا دی او دا کار کوي احادیثو کې دو واقعات ذکر دي خودل ته مختصر خبره کوم بس یو خندق کې په یو ځای کې یو لوی کانې راغې مخلا هغه مرګرو ویلي چې منګه دا نقشه بدلو خدا پیغمبر خدا چولې دا هم نشو بدلولی او چې نه بدلو نو دا خو من کار ته نه پرېږدي دا خو ډېر لوی کاڼی دی څه به څه کوو نبي علیہ السلام په سره چې یا رسول الله دغسې زمونږ په حصه کې یو کاڼی راوتی دی او مونږ خو پرې وس نه رسي نبي علیہ السلام زه درځم نبي علیہ السلام راغی او هغه پل کې راواګېسته ماتوړ چې ورته دی روجي ورته ماتوړ وي دا یې راواګېسته او دا یې ویل چې تمت کلمت ربک صدقا وعدلا او بس کاڼي ته هغه پل کې راواچو چې راواچو نو نیمه درېیمه حصه د هغې نه ریزې شو یو لمبې وکړه بیا یې پل کوچت کو بیا ویل چې دغه کلمات بیا دوهرا وکړو او بیا یې وو نو دویمه حصه ختمه شوه او دریم ګزارې چې ورکو نو کاڼی ختم شو او په دې کې دې سره به یو لمبه ختله نو یو صحابي ویل چې یا رسول الله ما خو څه ولیدل داسې د څنګه ویل دې نه خو داسې یو لمبه وختله چې د مدینې دا ایریا ټوله داسې پکې رڼا شوه نبی علیہ السلام باقي صحابه ویل تاسو هم څه ولیدل ویل موږ هم دقسې ولیدل یا رسول الله نبی علیہ السلام ما په خپله باندې چې اول ګزار وکړو نو ما ته د ایران ماڼۍ او بنګلې ښکاره شو او جبریل راته وویل چې دې ځای باندې هم ستا د امت غلبه راځي او دویم چې مې ویل نو د روم د شام او د روم هغه ماڼۍ راته د سپي د داړو په شانتې ښکاره شوې لکه سپي داړې هغه سپینې ځلیږي که نه نری داسې راته دا بنګلې د لرې دی نه الله تعالی وښودلې او جبریل راته ویل چې په دې باندې به هم ستاسو دسترس راځي او دریم ګزار چې مې وکړو او دا کومه لمبه او دغه وشوله نو د هغې سره ماته د یمن صنعا او د هغې هغه آبادۍ ښکاره شو او جبریل راته ویل چې داسې وخت به راشي چې ستا د امت په دې باندې مغلبه راشي او دغسې هم شوه په دې ټولو ځایونو د اسلام غلبه راغله او بیا ټیک په 9 شپې کې د کفارو پوځ راورسېد
چې کفارو او نبی علیہ السلام چې څنګه خندق مکمل کو نو د سلع د غر او د خندق پر ایمنس کې خپل معسكر او خپل پوجي هیډ کوارټر ساز کو او مخه ته خندق دی کفار چرال چې وکړه او ول هاذا مکیدتم ول دا ناشنا چل ځکه عرب د دې نو خبر چې دا کار مسوک بسال ته ډړه واچوله هغه هغه ډیر شو دي هغه ډیر شو پدې کې هډیر مس دغه او دا مشرکو هغه پر دغه باندې خپل اسرا واچو پدې خندق باندې او چې راکوشو علي سي ورته تیار ولاړ خو خرپې ته تیر کو وی ومړ او چې هغه مړ کنه نور کفار ویریدل بیا بل کافر دا جرأت نشه کولای چې دې اس په دغه باندې راواچي البته په غشو باندې په یو بل باندې به گزارونه کول په کانو به یو بل اشتا دا سلسله شروع دا ایلوک دا سلسله تقریبا سلیر شوزی یا پنزی شوزی تقریبا میاشتی پوری دا محاصره اوچلیدله دی کې د ایماندارو هغه د ایمان هغه جوهر مخکاره شو او په دې کې د منافقانو د منافقت هغه بے خوندی او بیکاری مخې ته رااله نو دا چې دې حتی خبره ورسېده نو الله رب العزت د شپې بعد راوالو بعد سبا نبی علیہ السلام فرمائی نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور زما امداد الله په بعد سبا کړی دی او عادیان الله په بعد دبور هلاک کړی دي دا بعد سبا دی توای چې دا مشرق نه لګي چې ته بیت الله ته روان یې استاد اسټ وایي شاته طرف نه ستا پرې سټ لګي دا شرقي باد دی دې د نسیم وایي او د جنوب نه چې د راغله مغرب نه چې کم لګي نو دې ته دبور وایي چې ته مخامخ روان بیت الله ته نو استاد مخ به وایي نو په دې بعد سبا راوالو ته او دومره په تیز رفتارۍ سره هغې دا خیمې واړولې د هغې باندې شوې کټوۍ وله نسکورې کړلې د هغې په اسونو او په اوښانو باندې پړي اوښلول او دا کاڼي او شګې به دا کولې او فوجونه پرې شوغال د پرې شو فوج ورسره راغی او هغې د کفارو په فوج کې هوپ او حراس پیدا کړ نبي علیه السلام راووته شپه ده ملګري ناست دي او دا سخته یخني ده انتهایي څوک به د قوم خبر ماته راوړي هېڅوک غږ نشي کولی زبیر د نبي علیه السلام د ترور زوی دی زبیر ابن العوام هغې زه به لاړ شم بیا نبي علیه السلام ویل څوک به لاړ شي لکه تاسو ته وایم هېڅوک غږ نشي کولی بیا زبیر ویل زه به ځم بیا دریم ځل نبي علیه السلام ویل څوک به لاړ شي بیا زبیر ویل زه به لاړ شم نبي علیه السلام فرمایل چې د هر پیغمبر یو خلیل یو دوسی زما دو زما د تور زوی دی حواري خلیل نه حواري دا زما د تور زوی دی نبي علیه السلام کېناست او زبیر په خندق باندې پورې وته چې پورې وته ابو سفیان اعلان وکړو چې راجمع شئ دغه کوو یو میټینګ کوو حالات خطرناک چې څه وکړو دې مقابله خو نشي کېدی دې حالاتو بس خو داسې وکئ چې د یو بل لاسونه نیسي چېرته اغیار پکې رادننه نشي په میټینګ کې زبیر رضی الله عنه وایي ما د یو مشرک لاس هم زر ونیو او د بل مې ونیو او کېناستو توره تیاره ده او داسې تیاره ده او کله را پړق وشي نو کله چې را پړق وشي زما مخې ته زما لینده او غشي پراته دي
نو وې څو ځله مې اراده وکړه چې دغه راخېټه ولم ابو سفیان دا رئیس و دغه فوج اعلی کمانډ کو ما چې ولمه خو نبی علیہ السلام ته چې زبیر صرف خبر وراوړي نور څه کار باندې کې ما به خبره بس فیصله دارا ابو سفیان ویل چې زما دا فیصله ده چې خپي وباسئ ځای بس او هیڅ مقاومت هم ټینګېدل دلته زموږ نشي کېدی ځئ ټول چې دا وشو نو یو بل لاسونه پرېښود زبیر وزه غلی راوښوېدم او را چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نو دومره سخته یخني مې شوې وه دا جامې مې ګرځېدلې او نبی علیه السلام سره شړۍ وه او زه پرې خپلو پښو کې دننه کړم او شړۍ پرې راباندې واچوله او ما ته ویل چې څنګه حالت دی ما ورته ویل چې یا رسول الله بس ابو سفیان اعلان وکړه روان دي تښتي دا بعد سبا په وجبانی الله تعالی هغه فوجونه له شکست ورکړه او آسماني فرشتې راغلې هغوی د کفارو په دغه کې یو قسم لا حوف و حراس بلکې روایت او حدیث کې بخاری کې راځي چې جبريل خو هغې پورې پسې و چې نبی علیه السلام دې بیا راغلي دي او بیا جامې هم بدلې کړي دي او کورونو کې ناست دي او جبريل راغی ویل یا رسول الله تاسو جامې مامې بدلې کړي وسلې میخي هغه ویلاو زه خو اوس ته ابو سفیان دې نه واپس زه خو اوس واپس شوم د ملګرو سره نو بس بیا دا وشوله او بنو قریظه د نبی علیه الصلاة والسلام سره معاهده وه چې کله فوجونه ډېر ولیدله او بنو نذیرو پې زور واچو ځکه چې هم یهود او دا هم یهودو نو په هغې باندې د رسول الله سره هغه وعده ماته کړه نبی علیه السلام ویل چې جبریل ورته ویل چې په بني قریظه ورځه بیغمه یې که بس دا هغه واقعاتو ته اشاره ده دا نن چې کوم سبق دی یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو اذکروا نعمت الله علیکم یاد کئ نعمت د الله په خپلو ځانونو څومره عظیم نعمت در باندې شوی و اذ جاءتکم جنود هغه وخت چې رالل تاسو ته فوجونه د کفارو فوجونه رالل 12,000 فوج دی فارسلنا علیهم ریحا پس راولیږه منګه په دې کفارو باندې باد سبا لرام و جنودا او راولیږل منګ په دې باندې آسماني فوجونه یعنی فرشتې رالې لم تروها تاسو دا فوجونه نه لیدل وکان الله بما تعملون بصیر دے الله پاگی چې تاسو کوي لیدونکي او عالم اوس د دې معرکې هغه صورت ذکر کوي چې دا کفار په څه طریقه رالل اذ جاءوکم من فوقکم هغه وخت چې رالل الله په کفارو دا فوجونه تاسو ته من فوقکم د پورته طرفنا مشرق طرف ته د مدینه منورې نه نجد دی دا ریاض چې ورته وي دا موجوده ریاض نو غطفان او بنو اسد دا د پورته طرف نه رالل یعنی د مشرق نه رالل ومن اسفل منکم او رالل کفار فوجونه د کفارو د لاندې طرف نه د تهامې نه دا د مدینې منورې علاقه او د مکې دا د نجد او د ریاض په مقابله کې ډیره په جوړه کې ده اتهامه وي نو د قریشو فوج او حبیش ورسره دي دا د قبلې د طرف رالل د نور
پریواته د طرف رالل د مغرب نه رالل او د دینا د مخکې نه د بنو قریظه یو ډېر لویه سنګینه قلعه دا د مدینې په یو طرف کې نام وه دغه هم د کفارو پناهګاه شوه او حالات داسې کړکېچن شو واذ زاغت الابصار هغه وخت چې دا سترګې کږې شوې سترګو پوره لیدل نه شو کولی او کږې شوې او مایلې شوې سوا د دشمن نه بل طرف ته ناوړې دي وبلغت القلوب الحناجر او ورسېدل زړونه دې ګلګلګانو ته د خلکو او د مجاهدینو دا زړونه دې ګلګلو ته راورسېدل دا کنایه ده د انتهایی سنګینوالي د دې وخت نه چې دا وخت ډېر سنګین شو 12,000 او 13,000 کې ډېر لوی فرق دی که نه او وتظنون بالله الظنون او ګمانونه شروع کړه تاسو په الله باندې مختلف انواعو منافقانو خدا ګمان وکړه چې د مسلمانانو د بهکڼۍ وخره دي نه به موږ خلاص او د مؤمنانو دا ګمانو چې هر څومره سختي راځي د الله رسول زمونږ سره دی د الله تعاون مونږ سره دی د الله وعده مونږ سره ده الله به زمونږ تعاون امداد کوي هېڅ پروا نشته وهنالک ابتلي المؤمنون او په دقه ځای کې وازمایلی شو مؤمنانو د مؤمنانو پوره جانچ وشو او ډېر پوره امتحان یې واخیستی شو چې د کره ایمان خاوندان څومره دي مولانا شبیر احمد عثماني لیکلي دي چې په یو موقع کې په دې 3,000 فوج کې 300 نفوس قدسیه د پیغمبر خدا سره پاتې شوي 3,000 فوج کې په یو ټیم کې 300 کسان پاتې شوي وهنالک ابتلي المؤمنون په دقه ځای کې اوزمایلی شو مؤمنان وزلزلوا زلزالا شدیدا او اجړه کولی شو په جړه کېدلو سختو باندې داسې د مصیبتونو داسې اجړه کول او په دې کې 3,000 فوج کې د منافقانو یو ډېر لوی شمېر او د هغې د هغه منافقت پوره پته په دقه وخت کې ولګېده وإذ یقول المنافقون هغه وخت چې وویل منافقانو والذین فی قلوبهم مرض او هغه کسانو چې پړونو کې بیماری د نفاق ده یا دینه کمزوري مسلمانان مراد دي او یا دا کله کله د یو موصوف په صفتونو کې معطف راځي نو دا والذین کې دا واو عاطفه ده دا د منافقانو دویم صفت ده سوای ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا نو وعده د الله موږ سره او د الله د رسولو الا غرورا مگر دوکا وا موږ سره پیغمبر دوکا کړی و چې داسې زما سره وعده د الله او د الله فوجونه به راځي او دا به راځي معتب ابن قشیر یو ډېر لوی منافق دی هغه وایي د ملګرو سره د ایران د ماڼو او د روم د بنګلو وعدې کوي او منګه په داسې حالت کې یو چې یو کس زمونږه 2 تن شي تللی دی یاري نه 2 ته نتبرزو الفاظ لفظ دا دې پکې دا شوشم پرېښوده او بل طرف ته عبدالله ابن ابی ابن سلول هم پرې کېدی وإذ قالت طائفة منهما
هغه وخت چې ویل یو جماعت د منافقانو نه یا اهل یثرب اے د مدینه خلکو لا مقام لكم نشته ستاسو لپاره قراره او نه د ستاسو لپاره راځي دا معسكر چې کوم د سلع د غر او د خندق په منځ کې دی دا ستاسو اوسېدو ځای نه دی هغه طرف ته 12,000 پوځ دی تاسو 3,000 یې خپې وباسئ خپل کورونو ته راشئ مدینې ته لا مقام لكم لا قرار لكم ولا موضع اقامتكم فرجعوا واپس شئ تاسو واپس شئ څه ته واپس شئ دوه خبرې مفسرین کړي کفر ته واپس شئ ابو سفیان ته کلمه کفر وای پریبم دي او د فرجعوا معنا دام د فرجعوا الى دياركم فرجعوا الى داخل المدينه المدينه توافش شئ او يستأذن فريق منهم النبي او اجازت حاصلی او بل ډلا منهم د دوینا د پیغمبر اسلام نام او پیغمبر خواته وای یقولون وای ان بیوتنا عورا یقینا زمنګا کورونا بربندي زمنګا کورونا بے پردی دي او ما هي بعورا حال دا دے اللہ فرمائی لا کورونه بے پردی نو یریدون الا فرارا دی نه اراده کولا مگر تختان میدان جهاد نا دا بانی لټولی چې پس باندې بدل میدان جهاد نه پناشم او دادا سی بېمانان دي ولو دخلت عليهم من اقطارها کچری رادن نشیدا دشمنان اسلام علیهم پر منافق باندې من اقطارها د اطراف او د مدینینا اقطار اطراف جوانب د اطراف او د مدینینا ثم سئل الفتنه بیا د دینا مطالبه وشي د مرتد کېدلو کافر شي د کفر کلمه وای او د مؤمنانو جنگ ته موږ سره تیار شي نو لا اتوها لا اعتوها نو دوی به ورکی دا خبره کیتا یعنی کفر کلمه به وای او د مسلمانانو مقابله ته به تیار کی وما تلبسوا بها الا يسيرا او درنګ با تیرن کی دوی په دې مدینه کې الا يسيرا مگر لګو یعنی مطلب دا دی چې د اغیدا خبره په دومره تلوار باندې اومني چې په دې کې بس توقف وګوري کی سوچ ومونه کی او به داغي په خبره باور شي دا د جنگ احزاب او د جنگ خندق کا مختصر غوندي تفصیل دلته قران کړی دی او نور تفصیلات را روان دي استاسو مخله برازي یو په دې آیاتونو کې دا راغی مشروعیت التذکیر بالنعم دا جائز دا چې چا باندې ته نعمت وکي هغه نعمتونه ورته یاد کړي لیشکرها چې هغه شکریا ادا کړي لیشکرها المذکرون بها فتزدادوا طاعتهم لله ورسوله دوی اطاعت بد الله او رسول نورم زیاد شي عرض غزوه الاحزاب اغا میدان او پیش کېدل د غزوه احزاب یا خندق ورته دواړه دا عرضا صادقه دا ډېر د رښتیاو میدانو لا امثل منه في عرض الاحداث للعبره نشته مثل لدی د عبرت لپاره ډېر موقع راغلي دي خدا ډېر زبردست موقع دي کې د ایمان پوره پته لګیدل بیان غزوه خندق كانت من اشد الغزوات دا غزوه د بدر د خندق چې په سلورم کال یا پنځم د هجرت باندې شوی و دا پټولو کې سخت غزا و واکثرها علما
او ډیر زیات اور دردونو په لحاظ سره وتعبا او ستړیوالي په لحاظ سره علی المسلمین په مسلمانانو باندې انتهایی درمن او انتهایی ستړي مؤمنان پرې دي. ستړي دا 9 شپې دا پتریله ځمکه د مدینې به ووینئ تاسو، پتریله ځمکه د کاڼجنه دې کې دونه لوی کند ایستل د مدینې نه چاپېره اساسان کارو. بیان ان حسن الظن بالله ممدوح. په دې آیاتونو کې دا راغله چې په الله باندې به هر وخت ښه ګمان کوئ مؤمنانو، هر وخت په الله به ښه ګمان کوئ. که ته څومره هم په مشکل کې پروت یې خپل ګمان به نه بدلوئ، دا د منافق کار دی. وان سوء الظن به تعالی کفر و نفاق. بدګماني په الله دا کفر دی او منافقت دی. او پنځم بیان مواقف المنافقین الداعیه الى الهزیمه. هغه د منافقانو کارکردګي چې هغه رابلونکي وو شکست ته، لیکون ذلک درسا للمؤمنین. دا الله ذکر کړه دې لپاره چې دا د مؤمنانو دپاره سبق شي. تقریر النبوة المحمدیه، او په دې کې د نبی علیه السلام پیغمبریم ثابته شوه باخبار الغیب التي اخبر بها رسول الله صلی الله علیه وسلم. په خبر ورکولو د غیب او د خبرو هغو نه چې نبی کریم په خبر ورکړی و. فکانت کما اخبره من فتح پارس. پارس فتح شو، سعد رضی الله عنه د هغې فاتح دی. روم فتح شو او یمن هم فتح شو. او دا درې وانه په درې ګزارونو باندې دې معنی ښکاره شوی وي. او منافقانو ویل چې موږ خو د یارې نه غول نشو کولی، او دې موږ سره چې کوم دی دغه د معنو وعدې کوي، نو هغه الله تعالی ورکوي مؤمنانو ته. انشاءالله دا واقعه روانه ده. دې صورت ته ځکه سورې احزاب وایي چې د جنګ احزاب پوره تفصیل په دې کې ذکر شوی دی. الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کړي. سره سره الله دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. ډېره څوک کار کوي کامیابې کړي، څوک یې مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بد قسمته یې تباه کړي. یا الله زموږ ټول نه راضي شي. خدای زموږ د عمل د شریعت په رنګ کې رنګ کړي، د اسلام په رنګ کې رنګ کړي. دې نه دا کافرانه نظام، د بېدینۍ او فحاشۍ نظام، دا د ظلم نظام، دا د ګرانو نظام، دا د ټکسونو نظام الله د مسلمانانو د اوږو نه دا ګندګي وغورځوي او دې په اسلامي شرعي نظام، د صدقاتو نظام، د زکاتونو نظام الله نافذ کړي. د ورورولۍ نظام، یا الله د ورورولۍ نظام راولي. دا د دشمنو دا نظام ختم کړي. الله زموږ ټول نه راضي شي. خاتمه زموږ